بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزتمندو کتونکو، زم تاسو ورور سجاد علي او تاسو ګورئ ilmnews.com. جی مینوالو، دا ټایم چې زه کوم ځای کې موجود یم دیته ضلع بونیر علاقه چغرزئی د بدال نه لږ را مخکې دا کم تاسو ته په نظر چې کم راځي دا د پی ټي سی ایل ایکسچینج دا د نن نه 12 کاله 14 کاله مخکې حکومت پاکستان جوړ کړی و چې تر اوسه پورې د عوام د ریلیف لپاره نه دی کولاو شوی د سهولت لپاره. نو زمونږ چې دی نو دا چې دی د نن نه 12 کاله مخکې دا جوړ کړلی شوی و او اوس د کنډرات نظاره چې ده هغه پیش کوي. موږ به تاسو ته ښایو په دې فوټیج کې به تاسو وینئ زموږ سره چې دی نو په دې منې مخکې موږ ډېر زیات پروګرامونه کړلي خو تر اوسه پورې پې چا هم ایکشن نه دی اخیستی. او جی په دې کې دننه چې دی نو دروازې ټولې ماتې دي، تاسو کتی شئ څاروي دي پکې، واښه پکې خلک ږدي، یعنې د حکومت کمې پیسې چې دي هغه اوبو ته غورځېدلې دي. او جی بله خبره دا ده چې دا په مین روډ واقع دی، تاسو کتی شئ. او په دې 12 کالو کې ټول کم سیاسي خلک او سرکاري خلک چې دی هغه په دې روډ باندې تیروزي را تیروزي او دا ورته په نظر راځي، خو تر اوسه پورې به چا هم چې دی نو ایکشن نه دی اخیستی. حکومت له پکار دی چې په دې باندې زر تر زره ایکشن واخلي چې دا د عوام لکه د چغرزو د عوام د ریلیف لپاره دا پی ټي سی ایل ایکسچینج کولاو کړلی شي. په دې کې کم نوکران چې دي هغه به پکې هم ولګي او کم سهولیات چې دي کومه پیدا چې دا نو دا خلک پتې هغه ترلاسه کړي. خو ولې د بده مرغه تر اوسه پورې په دې باندې څه ایکشن نه دی اخیستی. د تېر 12 کالو نه وړاندې چې دی دا جوړ شوی دی او اوس پې تقریبا دا 10 کاله نور حکومت هم چې دی نو تیر شو او چا پې هم ایکشن وانغست او د حکومت پیسې چې دي هغه په اباسین باندې الاو کړي دي. نو حکومت د کم اوس چې کم منتخب نمایندگان دي، ایم پی ایز، ایم این ایز او زمونږ وزیر اعلی چې کم وزیر اعلی صاحب چې کم دی هغه ته زمونږ دا ریکویسټ دی چې په دې زر تر زره ایکشن واخیستلی شي، ځکه چې دا هم ته د قام پیسه را، د دې ولس پیسه را، د دې غریب عوام پیسه را چې دا په ځای شي نو د دې دا به ډېره زیاته ښه وي د عوام دپاره. زه هیله لرم دا خپرونه به ستاسو خوښه شوې وي. څومره کتونکي چې موږ ګوري په دې ټایم کې نو هغو ته هم زما دا ریکویسټ دی چې زموږ دا پیغام چې دی دا په مخ په وړاندې ورسوئ چې دا پی ټي سی ایل ایکسچینج چې دی په ضلع بونیر علاقه چغرزئی کې کوم واقع دی چې په دې باندې کار شروع کړي او دا د خلکو د سهولیت لپاره کولاو کړی شي.